العزت فرمایي چې الحمدلله یعنی سورې فاتحه نیمه زما او نیمه زما د بنده لپاره ده. کله چې زما بنده وایي الحمدلله رب العالمین نو الله رب العزت فرمایي حمدنی عبدی، بنده زما ستاینه وکړه. کله چې بنده وایي الرحمن الرحیم نو الله رب العزت فرمایي اثنا علی عبدی، زما بنده زما ثنا وویله. او کله چې بنده وایي مالک یوم الدین نو الله رب العزت فرمایي مجدنی عبدی، زما بنده زما لویی بیان کړه. او کله چې بنده وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله رب العزت فرمایي هذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، دا زما او زما د بنده ترمنځ شریک دی او بنده لره هغه څه دي چې دی غواړي. اوس بنده څه غواړي؟ دا غواړي چې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته د سمې لار لارښوونه وکړه. صراط الذین انعمت علیهم، لار د هغه چا چې تا په هغو باندې انعام کړی چې انبیا دي، شهدا دي، صدیقین دي، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه لار د هغه کسانو چې تا په هغو باندې غضب کړی او نه لار د ګمراهانو چې یهودو